مون خلکو ته څومره تکلیفونه ورکو، مون خلکو ته څومره سازشونه جوړو، مونږ وایو چې دا بل انسان د څنګه په تکلیف کیږي دته به زه کم ځای کنده کنم چې د پای کنده کې ورته وشي. او یاد وساته کله چې د بل مسلمان ته کنده کنسته په دغې کنده کې به په خپله پرېوځي، کله چې دیم د بل مسلمان ته سازش کو په دغې سازش کې به په خپله ګرفتار کېږي. د نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارک ده چې څوک به هم بیمار شو نبی علیه السلام به یې پوښتنې له ورتلو، که هغه کافر و که مسلمان و که هغه مشرک و که هغه یهودي و. تاسو ډېر واقعیت داسې اورېدلي چې د یهودیانو بیمار فرسلم نبی علیه الصلاة والسلام ورغلی دی. نه ابو جهل چې وکتل چې یاره دی خو د هر سړي بیمار فرسل او تپوس له ورځي، راشه اوس ورسره یو کار کومه ځان یې په زور باندې ناجوړه کو، ځکه دا ورته پته و چې دی به زما تپوس له راځي، نو ځان یې په زور باندې ناجوړه کو او په لاره کې یو کوې وکنسته. د کور ته چې کومه لار راتله په هغې کې یو کوې وکنستو او د پاسه په داسې یو کچه غونته کې سفر وکړ، لښتې مخکې پې کېښودې او بیا پې خاوره ور واړوله، کچه غاړې ورله جوړې کړې. نو دی به وایي چې دا لاره ده، نو دی چې څنګه په دې خپه کېږي ښکته به ورته وشي، چې ښکته ورته وشي په تکلیف به شي، په دې کې به ننوځي یا به بیا موږ د پاسه ورته وکړو نعوذ بالله مړ به کوم به خلاص شو نعوذ بالله. دا یو سازش یې جوړ کړو، ځان بیمار کو کوې وکنستو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام پسې یو کس ولیږو چې هغه ته ووایه چې ابو جهل بیمار دی، هغه خبره که ابو جهل بیمار دی. کس ورغی نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل عمرو بن هشام چې دی هغه بیمار دی ابو جهلو، نو تماشې له نه ورښکاره کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ولې نه راځئ چې تماشې وکړو که نه، چې هغه بیمار دی خو پوښتنې له تله غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام را روان شو، ابو جهل خوشحالېده زه چې کوې مو ته کنستی په دې کې به ورته وشي. چې څنګه په لاره باندې را روان دی فورا جبري علیه الصلاة والسلام راغی، وی د الله پاک پیغمبره مخکې لاړ نشي، ولې وی ځکه تا ته په لاره کې کوې کنستی دی، په لاره کې کوې کنستی سازش یې درته کړه، مخکې لاړ نشي. نبی علیه الصلاة والسلام د لارې نه واپس شو، چې واپس شو ابو جهل خبر شو، وی نبی علیہ السلام د کور خوا ته را رسېدلی خو واپس روان شو، بیا واپس شو، هغه ډېر زیات وارخطا شو، وی ښه دې زما کور ته رانږدې شو بیا څنګه واپس شو. دا خبره تېره شو خو رامنډه کړه، چې د کور نه یې رامنډه کړه دا تېر چې ما په لاره کې کوې کنستی دی، چې رامنډه کړه بس په هغې کوړي چې خپه کې خو په خپله ورته ښکتله. وی مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوی په غاړه لار شي، رامنډه کړه په کوی چې خپه کې خو د په خپله ورته ښکتله، چې ښکته ورته لاړو د پاسه پې خاورې موړې هر څه ورلو چغې کړې خلک چې راټول شو، ال ابو جهل کوی ته ورتاو شوی، ابو جهل کوی ته ورتاو شوی دی. خلک راځي رسۍ راوړي خو چې رسۍ ښکته کوي هغه لنډېږي، چې هر څومره اوږده رسۍ راوړي خو چې کوی ته ورښکته شي هغه څه شي لنډه شي. دا د نبي علیه السلام معجزه وه. خلکو وس یې وکړه خو ابو جهل د کوی نه چا راونیستو، ابو جهل د کوی نه نه ویستلی کېږي، خلکو وس یې وکړې. ابو جهل ورته ځان مه ستړی کوئ د ښکتې نه، نور راله تکلیف را کوئ، د پاسې غاړې یو راځئ خاورې را باندې راتاووئ، په خاورو کې خو نیم پټ کړم، نور تکلیف را کوئ، ته اوس ما نه شئ ایستی، ستاسو کو ډېر وس یې وکړئ ما نه شئ ایستی. وی څنګه؟ وی ما به هغه څوک وباسي چې چا ته ما دا کوې کنستی، هغې پیغمبر ته ووایئ محمد ته صلی الله علیه وسلم هغه ما ایستی شي بل څوک ما نه شي ایستی، هغه پسې سوال جواب وکړئ. نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل شو، وی ابو جهل وی چې ما دې ایستی شي بل څوک مې نه شي ایستی، راشه هغه روباسه. نبی علیه السلام ډېر مهربان و، ډېر رحم دل و، په زړه ډېر زیات نرم و. وی ټیک ده اگر چې دا کوی د ما ته کنستی و، اگر چې دا سازش د ما ته کړی و خو زه به یې روباسم، هېڅ خبره نه ده. چې د کوی غاړې د نبی علیه الصلاة والسلام راغی، عمر ابن هشامه روباسم د خو یو شرط په زما منې، وی یو شرط نه چې څومره شرطونه وی ټول درله منمه، خو ما د دې کوی نه خلاص کا، دلته مرمه په دې ځای کې اړو خښېږمه خو د دې ځای نه مې خلاص کا. وی څه شرط دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی شرط مې دا دی چې راودې باسم نو په ما به ایمان راوړي، په ما به ایمان راوړي، الله به یو مني، ما به د الله تبارک وتعالی پیغمبر مني، ایمان به راوړي.
وی زه یوازې نه دا ټول کوم مې پتا ایمان راوړي خو ما دې ځای نه وباسه ایمان در باندې راوړم وعده مې در سره ده دا د نبی علیه السلام معجزه او چې څنګه لاس مبارک ښکته کړ چې ابوجهل چې دکاو کړ بره د کوی نه راوخېده چې بره راوخېده که نه چې څنګه ووته نو نبی علیه السلام ته وویل یا رسول الله جادوګرې ښه څه غټ جادو دې کړی و ستا د جادو مقابله نه کېږي ګوره الله تبارک وتعالی چې څوک بېلارې کړي که نه د هغه په لار کول بیا ګران دي کم انسان چې الله بېلارې کو که نه د هغه په لاره کول بیا ګران کار دی د ابوجهل چې څنګه د کوی نه راوکاږو یاره ډېر لوی جادوګرې ښه غټ جادو دې کړی و غټ جادو دې کړی و الله نو بل انسان ګوره تکلیف چاته ورکو نبی علیه السلام ته سازش چاته جوړ کړ د نبی علیه السلام د کوی ورته اولو الله پکې په خپله ګرفتار کو ولا يحيق المكر السيء الا باهلی چاته چې د بد تدبیر کو په د تدبیر کې به په خپله ګرفتار کېږي چاته د کنده کنسته په د کنده کې به په خپله غورځېږي بل ته کندې مه کنه بل لخپې مه وهه په خپله به رسوا شي او ذلیل به شي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو انسان ګناه کوله او په کجاو کې دنه کوله دنه تاسو مخکې لیدلی کجاو باندې به پردې یو ډولۍ غونته به وه د خلکو نه دا ګناه په دې کجاوه کې دنه په دې ډولۍ کې کوله په ګوټ کې کوله خو دې ګناه کې بل انسان ته تکلیف ورکول مقصود نبی علیه السلام فرمایي الله تبارک وتعالی به د خلکو په مخ کې باندې رسوا کړي دغه دا ګناه پټه کوله د خلکو نه پټه کوله خو مقصد به دې ګناه کې د بل مسلمان تکلیف کولو الله تبارک وتعالی به دا انسان د خلکو په مخ کې رسوا کړي اگر چې د خلکو نه پټي بل انسان ته تکلیف مو ورکوه بل انسان ته ضرر مو ورکوه د موسی علیه السلام په زمانه کې یو مالدار سره مالدار چې نوم قارون دی بعض علماء لیکلي دي مورخینو چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی و بعضې وایي چې نه د تره زوی نه خو هسې رشته داري و دی منافق و په ظاهر کې په موسی علیه السلام ایمان راوړی و خو د زړه نه یې نه و منلی د زړه نه نو منلی او الله تبارک وتعالی ورله بېدریغه مال ورکړی بېدریغه مال مورخینو لیکلي دي وایي د ده غټې غټې بنګلې وي او د بنګلو دا دروازې چې کومې دي که نه په دې دروازو باندې د سرو زرو کار شوی او په دې کې ملغلرې او جواهرات پې لګولي او په بنګله کې به دا قنادیل ډیوې مونږ چې ورته اوس نن سبا پانوسونه وایو دا رازوړند ډېر عجیبه عجیبه بنګلې رخ کړې وي په سوونو اوښان په سوونو اسونه تاریخ لیکي وي د اسونو چې کم زینونه و که نه په هغې باندې به دا کار د سرو زرو شوی د اسونو زینونه د سرو زرو جوړ دا کار به پې د سرو زرو و غلامان او وینځېدی په سوونو الله تبارک وتعالی ورله ډېر یو بېدریغه مال ورکړی و خو مورخینو لیکلي دي وایي دا مال په حرامه طریقه جمع کړی یو درې کاره به یې کول یو کار به یې دا کو سود به یې کو سودخور قارون سودخور دا مال ډېر زیات په سود راټول کړی و د مجبور سړي د پیسې قرض ورکړه هلکه پلانکي تاریخ نه به راله بیا لس ډبره پرې راکړئ لس ډبره به راکړئ ښه چې تاریخ به پوره شو پیسې راکړئ یاره ما سره خو نشته ښه پلانکي تاریخ ته به 100 ډبره راکړئ بیا به تاریخ نشته بیا به 50 ډبره راکړئ پیسې به ورو ورو ختي یعنې ده چې قرض ورکړو پیسې به ورته راتلې او قرض به نه ختمېدو سود خو وي داسې که نه چاله لاک روپۍ ورکړي چې تاریخ به شاټ کېږي نو لس پسې خېږي نو دی ته بیا لږې لږې وصولې او قرض ختمېږي نو ځکه چې په بره روان دی نو یو سودخور و دی سود به یې کو دویم به یې دا کو چې کوم زمیندار به مجبوره د هغې نه به د 3 او د 4 کالو په حساب سره فصلونه واغستل ارزان او بیا به پې واپس ګران خرڅول اوس هم داسې کېږي که نه فصلونه به یې ارزان اخیستل د مجبوره زمیندارو نه نغدې پیسې به ورکړې او بیا به یې پې ګران خرڅو دویم به یې دا کار کو او دریم دا چې په ناف تول کې به یې کمې ډېر زیات کو په ناف تول کې به یې کمې کو تله به یې نیغه نه ساتله نو په دې یعنې په ډوک باندې مال را جمع کړی و لنډه دا ده مال په دې طریقه ډېر کړی و ډېر زیات مال ور الله ورکړی و موسی علیه السلام حکم وکړو د مالدارو نه زکات اخلئ غریبانانو له ورکوئ
د زکات حکم یې وکړو دا خبر د تر ورسېدو د د ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس را باندې زکات نه ورکوي ته خو د ځان پته وکړه چې مال خو الله ډېر مال راکړی دی قرآن کې الله تبارک وتعالی دغه متعلق فرمایي وایي د هغه د خزانو چابیانې به دا لویې ډلې ګرځولې غټې ډلې به د خزانو چابیانې صرف ګرځولې یو تن د دوو تنو د دریو تنو د ګرځولو چابیانې نه وي هسې چې چابیانې دومره وي نو دا خزانې به څومره وي دا په دې خزانو کې دا مال څومره پروت خو ډېر مال یې که نه نو پای کې خو بس لږ زکات نه و پای کې خو به ډېر زکات و نو چې موسی علیه السلام د زکاتو فرمایل چې د مالدارو نه زکات اخلئ غریبانانو له ورکوئ نو ده وویل وي ښه ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس رانه پیسې م اخلي اوس رانه زکاتونه م اخلي داسې کېږي ښه مالدار سړي باندې زکات بعضې مالدار ښه مالداران پکې ډېر زیات شته دی ډېر مالداران پکې داسې هم شته چې د خپل زکاتو سره ډېر فکر وي خو اکثر داسې پکې وي چې یاره د زکات دا ټکې پې ډېر بد لګي ته ورته زکات ورکړه دا ټکې پې ډېر بد لګي او هغې له هم حیلې او بهانې جوړوي زکات به هغې سړي له ورکوي چېرته اشر غوبل له وله راځي او چې چېرته رانغی که نه هلکه پلانکي غریب له پکې زکات ورکړه که نه هغه مشی دی سړی هغه اوس غریب نه دی ما ورته وایي چې پلانکي کار له راشه نه راته راله دا زکات یې د سره نه کېږي دا ځان له سنبال که سړیه ټیک شي که نه ځان له دې کار کتلی څوک د له اشر له راځي څوک د له غوبل له راځي څوک د دیرې ته حاضري کوي هغه له به زکات ورکومه او چې نه راځي زکات نه ورکومه زکات یې رسره کېږي نه ځان له سنبال که چې په مخ ملازه باندې زکاتونه ورکوي زکات د غریب له ورکوي کو تاله راځي او که نه راځي نو دا زکات دا فرض دی ګورئ دا ورکول پکار دي په 1,00,000 کې 2,500 روپۍ دا ډېرې دي 40 روپۍ دا څه شی دی چې 1,00,000 روپۍ الله درکړي دي نو دا 2,500 دي پکې نه که نه نو په قارون باندې د زکات دا خبره ډېره بده ولګېده او څوک چې زکات نه ورکوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ به دا مال نه مال د چې زما مال دی زما مال دی الله تبارک وتعالی به د دې نه یو غټ حمار جوړ کړي شجاع اقرع حدیث مبارک کې راځي گنجې مار گنجې به ځکه وي چې د زخر به ډک ډېر وي پکه په دې سر کې به دومره زخر وي چې په هغې به ویښته نه راخېږي دغه خامار به داخله د ده په دې وښکو کې به ورکړی دله به ټکونه ورکوي ټکونه به دله ورکوي او دغه مار به ده ته وایي انا مالکه و انا کنزکه زه په حقیقت کې مار نه یم خامار نه یم زه په حقیقت کې ستا هغه خزانه یم منګول چې د را باندې کلکې کړې وي انا مالکه زه ستا مال یم و انا کنزکه زه ستا خزانه یم خو تا ته الله حق نه ورکو الله تبارک وتعالی زما خامار جوړ کړی زه په تا مسلط کړی یم او میدان محشر کې به دغه مال چې دته زکات نه ورکو د یو خامار په شکل به الله په ده باندې مسلط کې مسلط دوی زما مال دا مال پاتې کېدونکی دی ښه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل وفرمایل ستاسو خپل مال خو خوښ دی که د وارثانو مال خو خوښ دی خپل مال خو خوښ دی که د وارثانو مال خوښ دی صحابه کرامو فرمایي الله پاک پیغمبر خپل مال خپلې نو سړي خپل مال خوښ دی د وارثانو په مال څوک څه کوي زمونږ خو د ټولو خپل مال خوښ دی د الله پاک پیغمبره نبی علیه الصلاۃ والسلام نه بیا پوښتنه وکړه الله پاک پیغمبر د خپل مال پکې کم یو دی د وارثانو دا مال پکې کم یو دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی خپل مال خو هغه دی چې د ځان نه مخکې ولېږو د ځان نه چې مخکې ولېږو دا ستا خپل مال دی او دا کم چې ستا نه پاتې کېږي دا د وارثانو مال دی چې د الله په لاره کې دې ور نه کړو سبا به مړ شي نو دا چا ته پاتې شو وارثانو ته پاتې شو که نه د قبر خاوره به لا وچه نه چې دلته به حساب کتاب شروع یو وي دا پلانکې شی زما او دا بل وي دا زما قبر له ځارتلم نشته دلته به په مال باندې جګړې شروع شي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي خپل مال خو هغه دی چې د الله په لاره کې دې ورکړو د ځان نه دې مخکې ولېږو دکه ستا مال کم چې دې مخې ته لېږلی دی او د کم باندې چې دې منګولې کلکې کړې وي دا خو د وارثانو مال د هغوی ته پاتې شه د هغوی شی دی چې اوس پسې کوي نو کوي به پې نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي کله چې انسان مړ شي وفات شي که نه د ده سره د قبره پورې 3 څیزونه ځي 3 څیزونه ځي کم ځي مال ورسره ځي اهل و عیال ورسره ځي عمل ورسره ځي دا 3 څیزونه ځي مال ورسره ځي مال څه شی دی
په کم کټ کې چې اغسته دا مال دی دا کم کمبل چې په د پاسه خور دی دا څه شی دی مال دی نو چې کله مړ د پن کوي نه کمبل ته واپس کور ته راوړی کنه راوړی ا کمبل تم راوړی کټ تم راوړی مال تم واپس شي اهل عیال تم واپس شي پلار اغسته الته ته خو خورو کو کې د زوی کرا روان شي زوی اغسته په دې یخنه کې په دې یخ خورو کې پلار ته روان شي اهل عیال ته واپس راځي کنه راځي ډیر خوږ خاون ډیر خوږه خزر ډیر خوږ بچي الته به خاور کې ومنډي واپس تر روان شي نبی رسول الله فرمای مال تم واپس راځي اهل عیال تم واپس راځي صرف یو شی وسره پاتې کیږي چې هغه څه شی دی دا عمل دی دا وسره د قبر ته لاړو دی زما مال او زما مال زما مال او زما مال دا کمبل در سره سبانک دی په قبر کې وې څه شي له دغه تک دی چې به وای نه خوري نو ولي خراب وای دا کمبل اسی وای نه خو په دې قبر کې ورستي ګنده کمبل سره سرک دی کور ته ترور دا خو مونږ نه کمبل لاغسته د صندوق نه تاسو نه کدا سینه ده الله په مال باندې منګولي مکله کوي خبر مې څه کوله موسی عليه السلام حکم وکړ وی قارون ته وچ زکات ورکي قارون یې ایمان مې راوړې دغه پوره د کنه سره زکات نه شي اخلي بهر موسی عليه السلام ته ویل شو یا صالح ولګي ګډي وړي غون خبري کوي ظاهر کې خو ځان ته مسلمان وي کړه اصل خو زکات نه ورکي موسی عليه السلام لاړو وی کو قارون الله ډیر مال درکړي دی ډیر زیات مال درکړي دی لګون ته کې زکات ورکي دا د غریبانو حق دی په دې باندې ستاسو مال ایسون نه کیږي بهر حال دا خبره اون من له خو زید واغستو زید واغستو یو خزه علم سواله زه څه پروګرام جوړوم او چې څومره پیسې په کار دی غدر لدر کوم دا پیسې والا خو ته به دومره کړل کارو کې چې ته په میدان کې په مجلس کې د خلکو په مخ کې او پاسه او په موسی عليه السلام په بدنامي لګای دا کار وکای خزیو زما کار خو پیسې دي چې پیسې راځي پیسې په خونه سبار سره یار څه کوي کنه مرګونه په خلک کینو قتلونه په خلک کینو دشمنی به ور سره نه جان پہچان به ور سره نه ستا په سر به د بل پیسې غوښتي هو به دی ولي دومره لاس د خلکو ورزي دومره خلک لاس د خلکو ورزي کنه الکه تاسو خو بد نه دي کړی تاسو سره کومه دښمنی ده هستا په سر به پیسې غوښتي پیسې څه شه دي دومره انسان چې دا زړه سخت شي کنه د ګټ نم سخی بیا ښا هغه سړی ته په ټوپه کولی سی او به ویل داس او به ویل ولې مشته لکه دښمنی نو سره نه لګي نو سره سبب دي چې دلو نه ایسوم نه ولې مشته ما په 1 لک روپۍ چارا کړی وي نعوذ بالله پیسې لپاره څه کیږي کنه نه خزم پیسې واغستې بهر القارون یره موسی علیه السلام دې خلکو ډېر بدعملي شروع کړې دي بدکاری په کوم زیاتی شي نور سم زیات شي دي زه مجلس لګوم د خلکو ته لګواز نصیحت وکړ موسی علیه السلام ډېر خوشاله شو چې قارون زړه د اقسام شوی دی ښا سړي سره ډېر فکر دی و چې زموږ مجلس خلک راټولم ته بیان وکړ موسی علیه السلام خوشاله شو مجلس ولګید ډېر غټ مجلس ولګید قارون خلک راټول کړي دي موسی علیه السلام پاسه د بیان شروع وکړ پلان کوي ګناه داسې ده په هر ګناه باندې بحث کوي حتی دې په چې چا بدکاری وکړو شادي شو د واده ولا سره و د دې ګوره په شریعت کې سزا ده چې دا به وجلې کیږي څنګه دیږي دا خبره چوکړه یو سره پاسې دو یاسین موسی او دا ګناه ستانه وشینو بیا موسی علیه السلام کو زمانم دا ګناه شو ما بم څنګه وای په سزا کې پیغمبر او عام کس یو شان د سزا به ټولو ته ورکیږي خلکو دا ګناه ستانه شوی نو تابم څنګه وي او دې کې جنې پاسې د موسی دلته و چې زنا بد کار دی او داسې دی ګوره د الله نوم نه لري تا خو زما سره دا کار کړی دی په ډک مجلس کې په تهمت ولګو تا خو زما سره بدکاری کړی دا او نور خلکو ته واعظ او نصیحت کوي په خپل دا کار کوي اسی اخو پیغمبر د ګنا نه پاک دی پیغمبر د ګنا نه معصوم دی ګردا خبره یاد وساتئ ښا قبل النبوه بعد النبوه پیغمبر د ګنا نه څه دی معصوم دی نبی علیہ السلام فرمای او زم معصوم موړو ته ما په مکه مکرمه کې د ټنګ ټکور یو ځای کې مجلس او پروګرام دا خلک چې د وجرو ته د جړاګان او ډمې راولي کنه نو داسې سړمې خلکو راوستي نو الکان تر نو زه سره لاړم چې زه سره لاړم په وجره کې ناستو ولا ډمې راغلی نه پروګرام لا شروع شوی نو
وی چې زه څنګه کېناستم الله په ما باندې خوب راوست اوده شوم چې سحر غونته په ټایم کې دا ملګری سره وکړم چې پاس هم ته خو دی ما ورته چې څنګه چل دی تنگ تکور مجلس به کله شروع کیږي وی چې ختم شوی دی تلا ودی نبی رسول الله فرمایي چې الله هغه محفوظ وساتله ما ایسم نه دي نه مې اورېدلې دي الله ود کړو ما الله پیغمبر د ګنا نه سوي محفوظ وي اسنه خبره مې سکوله پیغمبر خو د ګنا نه محفوظ دی یو عام داعی د خلکو ته دعوت ور کوي د نیکی حکم کوي او په ډک مجلس کې هغه خلک وایي چې مړه وای یو څه کوي بل څه دا دغه لپاره څومره د درد خبره ده کنه په خپل دا ګناه کوي مونږ ته وایي چې مکوه اوس ما ته ورته وایي چې مولوي صاحب مونږ ته لګیا په خپل دا ګناه کوي نو دا خبره په تاسو اثر وکړي بیا چې په ما کې یو ګناه موجوده تاسو ته داسې مکوئ په خپل به چې مولوي صاحب په خپل لګیا مونږ ته خو نه کوي دا بیا اثر نه کوي ښا نو موسی علیہ السلام ته زنانه ویل موسی په خپل دا کارونه کوي زما سره د بدکاری کړي دا او مونږ ته نصیحت کوي موسی علیہ السلام وی اے زنانا ستاد په هغه ذات باندې قسم چې ته پیدا کړي ستاد په هغه ذات باندې قسم چې ته د خپل شکل درکړې دي ته رښتیا وایې چې یقینا دا کار ما تاسو سره کړی دی دي زنانه چې د الله نوم وره کنه چې ستاره په هغه ذات باندې قسمی چې ته پیدا کړی زنانه پر پیدا شو چې د الله نوم وره پر پیدا شو وی موسی ته د الله رښتینی پیغمبر هماله قارون پیسې را کړی چې ته بداسي وای ته پاکه ما قارون نه پیسې غسی ما صرف د پیسو د پاره پتا باندې توبه تو لگا موسی علی السلام زړه ته ډیر درد ورسېده د قارون په کار باندې کله چې ستا په عزت باندې حمله وشي کنه ستا په عزت پس څو خبرې وکړي دا زړه ته ډیر درد ورکړي ډیر تکلیف ورکړي چې یو کار در پکې نه او خلک ترته و چې تا دا کړی دا سړي ته ډیر تکلیف ورکړي موسی علیه السلام ته ډیر تکلیف ورسېدو لاس اوچت کړو الله دا قارون تباہ زما په عزت حمله وکړه فورا زمکه کولاو شو قارون پکې دن شو د خپل نه راونی وو قارون چې کړه خلک ورته قتل موسی ما خلاص کا موسی علیہ السلام زمکه ته وی نور روکاګه چې نور روکاګه نامه پورې روکاګو قارون چې کړه امام موسی خلاص کا موسی علیہ السلام زمکه نور روکاګه حتی در دې پورې چې قارون ډوب کو الله یوځنی موسی علیہ السلام ته الله تبارک وتعالى فرمایي موسی دا قارون ډیر سپیره شوخه ډیر بیکار سره و ورته ته بار چغې والی چې ما خلاص کا نه کنه الله د معاف کېدو نو کړ ګور په مې تهمت لګولې و ډیر رزیل سره ځکه مې معاف کو الله تبارک وتعالى ورته فرمایل کو دې رزیل ماته یو ځل چغوالی چې الله ما خلاص کا خو ماته आवाज نه کوته ته چغوالی چې موسی ما خلاص کا الله دمر مهربان ذات ته کو ماته یو ځل ولې قانون کړی چې الله ما خلاص کا دمر زمکه نه بار ترېستو هغه ماته आवाज نه کوته ته چغوالی چې موسی ما خلاص کا استاد په طرف نه راتنو تا به زمکه راوکاګه الله قارون د چا خلاف سازش کړو د موسی علیه السلام الله تخپل رسوا کو تخپل د خلکو په مخ کې باندې ذلیل کو الله د بل چا خلاف سازشونه م جوړوي بل چا ته کند مکنه په بل چا تهمتونه م لګوا د بل چا د عزت سره لوبه مکوا الله به دې تخپل رسوا کی یاد وساته د چا عزت ته خرابو الله به خپل عزت خراب کی پر دې کور دورانو الله به خپل کور روان کی ګره یاد وساته د بل بچی د پلار خلاف کول الله به خپل بچی خلاف کی ګره یاد وساته ضرور د جنگول د خپل ورونو سره په خپل په جګړه شي یاد ساته الله حدیث مبارک کې سو من اکل طیبا چا حلال روزي خورلا وعمل فی سنت فسنت باندې عمل کو درم وامن الناس بوائقه خلق محفوظ و د تکلیفونو خلق ته تکلیف نه ورکو نبی رسول الله فرمایي دخل الجنه د انسان سده جنت دی الله تبارک وتعالى دې مونږ د اعمال راولي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین داسې بیانات او واقعات اوریدلو لپاره ماجد اسلامک سټوډیو 11 چینل سبسکرائب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक کړئ چې همیشه د مولانا هاشمی سے په आवाज باندې داسې ویډیو غانې ستاسو مهله راځي
کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله ولیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر کړئ. والسلام.